لا دا ګنډیر راکې ریک راکې چې موړ شم په کور کې ناست یو اللهم ارزقني اللهم ارزقني او له پاسه او په تا باندې سر کې پراټې راورېږي او تا باندې به انډه او د دغه دپاره ناشتې دپاره دا ته زه بن اسرائیلو نه پاتې څه چې تا من به د اسمان نه دا شی روانې او ته به صرف اللهم ارزقني وایي دعوت نه کوې ته به نیکي نه کوې الله غفور رحیم دی دا تا ته چا ویلي ته به کور کې پروت او کار روزگار به نه کوې الله رازق دی ماله به رزق راکوي دا تا ته چا ویلي دا مسله تا ته کوم ملا کړده چې ته به پروت تا ته به عذر نه تعالی به رزق درکوي او دا تعویزونه کوي کله یو او کله بل چې مخه مې روانه شي کار به نه کوم په کور کې به ناست یم او تعویز به هم کوم او وظیفه هم راکړه اللهم ارزقه ډېر عاطیبه ډېر خوږه ډېر پاکه ډېر ښه ازمېدونکې هغه دی هغه خوراک دی چې هغه ستاسو د کسب وي هغه په خپلو په دوکو شوکو باندې نه راجمع کړی په چل ول باندې نه دا عطیب مال دی د خپلو لاسو ګټه دا عطیب مال د دې وجې نه روایاتو کې راځي امام احمد ابن حنبل رحمه الله کتاب الزهد دا د دې یو کتاب دی ډېرې بهترین خبرې تقوادار خلک یې پکې هم ذکر کړي دي فلان کې زاهد دی تقوادار دی او بیا دا زهد تقوا چې په سرازي د هغې هغه اعمال ذکر کړي دي یو یې پکې دا ویلی دی د تورات یو روایت را نقل کړ دی تورات خو د الله آسماني کتاب نو امام احمد ابن حنبل وایي په کتاب الزهد کې لیکلي دي وی د تورات عبارت صدو یا ابن آدم اے د آدم علیہ السلام بچه حرک یدائکا افتح لک بابا من الرزق حرک یدائک دا تورات الفاظ دی خواه په عربی کې بنو خود داسی الفاظ ترجمه دا دا اے د آدم علیہ السلام زینو حرک یدائکا تخپلو لاسونو کی حرکت پیدا کا افتحو لک بابا من الرزق زب تعالی دروازه د رزق کولو کم خو که ته په یو ځای باندې پروت که د عمل متعلق د دین متعلق ته څوک څه وایي نو ته وایي الله غفور رحیم دی که د کار روزګار ده ته وایي رازق الله دی دا الفاظ نو بلکې حرک یدیکا حرکت ځان کې پیدا کړه ته به ناست او ته به مونځ نه کوې ته به تلاوت نه کوې ته به نیکي نه کوې الله غفور رحیم دی دا تا ته چا ویلي ته به کور کې پروت او کار روزګار به نه کوې الله رازق دی ماله به رزق راکوي دا تا ته چا ویلي دا مسله تا ته کوم ملا کړ ده چې ته به پروت تا ته به عذر نه تعالی به رزق درکوي داسې نه درکوي قانون د الله داسې نه دی نو تورات والا خبر دادا حرک یدیکا افتح لک باب من الرزق او دویم پکې دا واطعنی فیما امرتک اطعنی فیما امرتک د څه خبرې زما رب وایي که حکم کوم نو اطاعت کوه زما نو وایي ته به کامیابي مشکات یو بل روایت ذکر کړ دی وایي من طلب الدنیا حلالا کم یو انسان چې طلب کوي د دنیا حلال دنیا غواړي سحر ووته ګلکارۍ لځي دیاړۍ لځي ټاټ کې مزدوري کوي ښه د بلاکونو کار کوي من طلب الدنیا حلالا چې زه حلال رزق ماښام خپلو بچو له راوړم من طلب الدنیا حلالا څوک چې سهار وخت وځي خپل دکان ته یا منډۍ ته یا هر یو کار او روزګار د هغې ته ووته حلال رزق طلب کوي نیت یې دا د استعفافا عن المسأله چې زه د سوال نه بچ شم یو ته مې لاس نیولی بل ته مې لاس نیولی چې زه کار روزګار کوم زه په دې کار سره د سوال نه بچ شم وسعیا علی اهلي وتعطفا علی جاره لقي الله تعالی یوم القیامة ووجهه مثل القمر لیلة البدر قیامت کې دغه مزدورو دغه دیاړي مارو دغه دکاندارو دغه ګیلکارو دغه ټیلرو دا به د الله سره یو ځای کېږي د ده مخ په داسې پړقنده وي روښانه به
لکه لیلة البدر څوارلسمې سپوږمۍ چې څنګه پرقېږي داسې به دی روښانه تر تازه وي ځکه د حلال رزق طلب کړ دی د حلال رزق دنیا فضایل لیکه بهترین فضایل او بیا چې څوک د دنیا کار روزگار کوي تجارت کوي دی نو د دې متعلق التاجر الصدوق احب الی لانه فی جهاد یاتی الشیطان من طریق المکیال والمیزان هغه دکاندار چې د تجارت ګرځي مالونه اخلو خرڅي نو احب الی وې دا ماته ډیر خوښ دی ډیر محبوب دی ولی یاتی الشیطان من طریق المکیال والمیزان ومن قبل الاخذ والعطاء وې دته شیطان چې د هر طرف کې څه شی چانه اخلي نو شیطان وتراشه وې په دې تل کې څه چالو کا او دا ته لږ زیات واله یا چاله دا ورکوي شیطان وته بیا هم راشي اغستلو خرڅولو کې د ډیر شیطانان نو چې د په دې کې مجاهده وکړه او د ځان رښتینه کو پیغمبر وې دا بهترین انسان دی ماته زما رب وې دا بهتر انسان دی د دیو جنا د مسلمان د پاره دعاګانې پکار دي د حلال مال د حلال رزق د حرامونو اجتناب حلال خوړل حضرت عمر وی رضی الله تعالی عنہ وإلا يقود احدكم عن طلب الرزق وی څوک دی په کور کې نه کینې د طلب د رزق نه چې رزق نه طلب کوي دی په کور کې ناشته او دا وی چې الله زما رازق دی مال به رزق راکړي او دې د لاس په نه خوځي داسې دی نه کوي چې دې صرف دا وی اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني دا وظیفه شروع کړه او دا تعویذونه کوي کله یو کله بل چې مخه مې روانه شي کار به نه کوم په کور کې به ناستم او تعویذ به هم کوم او وظیفه هم راکړه اللهم ارزقني اللهم ارزقني الله دا ګنډیر راکې ریګ راکې چې موړ شم پې دا دعاګانې ښه زور وله ورکړه خدا عمر رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړه هغه وایي داسې مه کوئ فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه وی تاسو ته ښه پته ده چې اسمان نه چې کله باران راورېږي نو داسې سونه او چاندي نه راورېږي خو د اوبو څاڅکي راورېږي نو ته په کور کې ناست یې اللهم ارزقني اللهم ارزقني او له پاسه او په تا باندې سار کې پراټې راورېږي او تا باندې به انډه او د دغه دپاره ناشتې دپاره دا ته زه بن اسرائیلو نه پاتې څه چې تا باندې به د اسمان نه دا شی روانې او ته به صرف اللهم ارزقني وایي که په دې ټکي یوازې کېدې عمل ته ضرورت نه وي خو زما پیغمبر به په مسجد نبوي کې ناست و او څه به وي ای الله ابو جهل تباه کې ای الله ابولهب تباه کې نو د مدینې نه چې دا صراط تاوېده سفر یې کو د ګنټو په حساب او بدر مقام ته جنگ لراتله نه به راتله خو دا الفاظ به وي الله اللهم هالک الابو جهل اے الله هلاکون کې د ابو جهل هغه هلاک کې ختم کړي جو هغه بالته تباه کېده غورځېده به الله داسې نه کوي داسې کولی شي په یو وینا ټول کافر ختم کړي نه